دی ټولو ناول د تیرا میدان غیرو مسلمانانو نوجوانانو او د تمام سیاسی ګوندونو مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا چې نن دا تمام افریدای قوم دا په یو ایجنډا باندې راجمع شوی دی چې هغې له امن ویلی شي او د انسان د ژوند دپاره د انسان د زندګۍ دپاره د ټولو نه بنیادي نقطه چې د هغه امن دی او په هغې باندې دلیل د الله کلام دی چې کله حضرت ابراهیم علیه السلام خپل بچی حضرت اسماعیل علیه السلام او خپله بیبي په مکه مکرمه کې پرېښوله نو حضرت ابراهیم علیه السلام اول د هغه ښار دپاره د هغه میدان دپاره د الله جل جلاله نه د امن سوال وکړه چې ربه دا ښار دا د امن یوه ګهواره جوړه کړې. نن هم چې دا خلک راجمع دي دا افریدی راجمع دي نن هم د ریاست نه دا سوال کوو او ریاست له دا عرض کوو چې دا بدامني دې کومه جوړه کړې ده بس نور دا شل دویشت کاله دی دا قوم دا ولس په ضلالت او رسوایۍ کې تېر کړل لیکن الحمدلله نن هر بچی بیداره دی هر بچی په دا پوه شولو چې د ډالرو ګټلو دپاره دی کم ګیم شروع کړی هغه د یو ځل سر له ورسولو لهذا دغه افریدی قوم دوباره د هغې متحمل نه دی. نو نن په یو اواز باندې الحمدلله دا تمام نوجوانان تمام مشران تمام سیاسي ګوندونه تمام مکاتب فکر خلک راجمع دي چې موږ په دا خاوره باندې امن غواړو. موږ د تاسو شکریا ادا کوو یقینا چې د میدانو خلکو کم د جواب مظاهره وکړه کم د اتفاق مظاهره وکړه کم د اخوت مظاهره وکړه. موږ تاسو له خراج تحسین پیش کوو او یاد ساتو بحیثیت یو پارټۍ نماینده په خپل طرف باندې بحیثیت یو نماینده د تحصیل شروین د افریدي قوم چې کومه خبره وي او د افریدي قوم کومه مطالبه وي انشاءالله د تاسو په صلاح د تاسو په مشوره د تاسو په منډټ منتخب کویم او چې کومه مشوره وکړه انشاءالله د هغې نه به انشاءالله دغه ځوان نه وپسېږي او دا تمام سیاسي ګوندونو له بېله هر سوال دی چې یو موټی شو اتفاق و اتحاد مظاهره وکړو انشاءالله هغه ورځې لرې نه دي چې په دا خاوره باندې دی همغه شانتې امن قایم شي د کوم امن چې موږ خوبونه کتل. الله جل جلاله دې موږ حافظ و ناصر مددګار شي. ډېره مننه مفتي صاحب څومره خلک هم چې روغون دي امن